خو دغه خلک چې دی دا زمونږ د دین اسلام سره تړلي خلک دي، زمونږ د دین سره تړلي خلک دي، زمونږ د اسلام سره تړلي خلک دي، زمونږ په دین باندې مین خلک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد د خود ملګری کاشف خان یم. عزتمندو یو ضروري پیغام سره حاضر شوی یم. قدرمندو په سوشل میډیا باندې یو تصویر وایرل شوی دی کوم چې د مولانا صاحب دی او مولانا صاحب یقینا چې زمونږ د سر تاج دی. سیاسي اختلافات په خپل ځای باندې عزتمندو خو د مولانا صاحب کوم تصویر چې وایرل شوی دی او چا ورسره څه بوتل وغیره جوړ کړی دی د شراب وغیره دغسې نور څه نو عزتمندو دغه خلکو ته زمونږ دا پیغام دی چې د الله خاطر وکړئ د دغه قسمه خلکو پورې د عزت ناکه خلکو پورې او د دغه قسمه خلکو پورې کم چې ظاهري مونږ ته ښکاري چې هغه ځان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق جوړ کړی دی عزتمندو نو دغه قسمه خلکو پورې ټوکې مسخرې کول او هغې بدنامول دا خو یو ډېره افسوسناکه خبره ده د حد نه وتې خبره ده عزتمندو. مذاق کول د داسې خلکو پورې مذاق وړاول د دین مذاق وړاول دي عزتمندو. دین پورې خندا نه ده پکار ځکه چې دغه خلک د دین سره تړلي خلک دي او چې کله مونږ دین پورې خندا کوو نو مطلب دا دی چې مونږ دین پورې خندا کوو. عزتمندو دا زمونږ ډېر معزز خلک دي. زما د کام د هر یو سړي چې د کومې پارټۍ سره تعلق وي هغه چې د هر یو پارټۍ سره وي سیاسي اختلافات ساتئ بېشکه چې سیاسي اختلافات ساتئ که تاسو هرې پارټۍ سره سیاسي اختلافات په خپل ځای باندې پرېږدئ سیاسي اختلافات ورسره ستاسو دي بېشکه هغه ورسره ساتئ که پارټۍ ته نه راځئ که ووټ وله نه ورکوئ که نور مخالفت یې کوئ بېشکه په خپل ځای باندې تاسو د خپلې پارټۍ پرچار کوئ خو دغه خلک چې دی دا زمونږ د دین اسلام سره تړلي خلک دي زمونږ د دین سره تړلي خلک دي زمونږ د اسلام سره تړلي خلک دي زمونږ په دین باندې مین خلک دي. عزتمندو د دغه خلکو قدر وکړئ دغه خلکو پسې ټوکې مسخرې او دا شی نه مه کوئ. قدرمندو تاسو زما سیټ کې دا تصویر ګورئ تاسو ګورئ چې اصلي تصویر څنګه دی او فیک تصویر څنګه دی. عزتمندو چا پکې ایډیټینګ کړی دی خو دا چا چې کړی دی ډېر بد کارې کړی دی بې انتها بد کارې کړی دی ښه کارې نه دی کړی بد کارې کړی دی ځکه چې دغسې دین اسلام باندې مین خلکو پورې د پیغمبر سنت ژوندي کولو والا خلکو پورې ټوکې مسخرې نه دي کول پکار. سیاسي اختلافات ورسره بېشکه ساتئ په خپل ځای والا ساتئ سیاسي اختلافات هغه سره په خپل ځای باندې ساتئ جلسې لی نه ځئ پارټۍ کې نه شاملېږئ سیاسي مخالفت یې کوئ بېشکه کوئ خو عزتمندو د دغه قسمه خلکو ټوکې مسخرې جوړول یا دې پورې خندا کول یا دې باندې فیک دغه شیزونه جوړول د دروغو شیزونه په دې باندې جوړول عزتمندو دا زموږ د دین نقصان دی او دا مونږ خوښه نه ګڼو دا مونږ ته نه ده خوښه دا یو مسلمان ته هم نه ده خوښه چې زمونږ د دین زمونږ د اسلام پورې د خندا وشي. عزتمندو دغه تصویر چې چا هم جوړ کړی ډېر بد کار یې کړی دی. سیاسي اختلافات زه بیا هم وایم چې په خپل ځای که د یو سړي هر یو سیاسي پارټۍ سره تعلق وي هغه په خپل ځای باندې سیاسي تعلق په خپل ځای باندې پارټو سره تعلق په خپل ځای باندې خو د دغه قسمه خلک کم چې مولانا فضل الرحمن صاحب دی د دغه قسمه خلکو دا ظاهري لباس چې مونږ ته وګورو هغه د پیغمبر د سنت مطابق چې دی هغه جوړ دی. عزتمندو د دغه قسمه خلکو ټوکې مسخرې دې پورې خندا کول دا بالکل نه دي پکار ډېر سخت خلاف یو. عزتمندو هغه د هغوی خپل ځان دی خو ظاهري چې مونږ ته څنګه ښکاري نو مونږ له پکار دي چې ظاهري مونږ ته یو سړی ښکاري ده ته به خامخا لازمي ښه سړی وایو. عزتمندو ډېر سختي خلاف یو چا چې دغه کار کړی دی بیخي د اخلاقو نه بهر کار یې کړی دی او د دغه قسمه زمونږ د دین علماو پورې چې دی خندا نه ده پکار. عزتمندو سیاسي اختلافات ورسره بېشکه ساتئ پارټۍ ته یې مه راځئ جلسې له یې مه ځئ نور څه مه کوئ خو دغه قسمه خندا د یو دین اسلام باندې مین سړي یا مطلب په دین باندې عمل کولو والا سړي پورې دغه قسمه خندا دا بالکل نه ده پکار. عزتمندو بیا درته خواست کوم زاری درته کوم منت درته کوم چې دغه قسمه کوم زموږ مولیان صاحبان دي زموږ کوم مولیان حضرات دي کوم مفتیان صاحبان دي د دوی پورې خندا ټوکې مسخرې کول دا بالکل نه دي پکار. که زما دې خبرو کې څه غلطۍ وي بخښنه درنه غواړم ډېر زړه په دې کار خفه شو ډېر سخت مې دا زړه خفه شوی دی د ډېر غم نه او د ډېر درد نه تاسو سره دا ورکوټې غونډه ویډیو شریکوم. عزتمندو دا تصویر مونږ سره وګورئ او تاسو په خپله ووایئ چې دغه قسمه خلکو پورې خندا پکار ده او که نه ده پکار. انصاف هم په تاسو باندې پرېښو ضرور کمنټس کې ووایئ چې زموږ دا خبرې ټیک دي یا صحیح نه دي. دغه قسمه خلکو پورې خندا بالکل نه دي پکار. همدې سره اجازت غواړم د لوی الله امان.